والمشروطة العامة بالمعنى الأول. دي مشروطة عامة بالمعنى الأول نسبة بيانية نور قضايا. مشروطة عامة بالمعنى الأول كما هو ذيك الضرورة بشرط الوصف. ومشروطة عامة بالمعنى الثاني سواء ضرورة في جميع أوقات الوصف. ضرورة بشرط الوصف هذا چې وصف لره دخلي وثبوت ضروري کې. او ضرورت في جميع اوقات الوصف تو دي وصف لره دخل په ثبوت ضروري کې نه. شرط ثبوت ضروري نه اسه سره جمع شي. دغه مشروط عامه بالمعنى الاول جواله یعنی چې ضرورت ثبوت محمول موضوع لره شرط وصف عنواني سره دا وصف عنواني شرطي او په انتفاع له شرط سره خو بیا انتفاع له مشروط راځي ثبوت ضروري بل لري کیږي. دغه مشروط عامه بالمعنى الاول چې واخل دا عامه من الضروريه والدائمه الضروريه والدائمه دا به جوړو کنه قضایا کې نسبتونه راځي په اعتبار د مفاد سره. د مشروطه عامه بالمعنى الاول مفاد رواله هغه کې ضرورت بشرط الوصف. ال ضروري امراض ضروريه مطلقه ده. د دې مفاد ضرورت ذاتی دي او دائمه مطلقه چې د هغه سره د هغه مفاد دوامي ذاتی دي. دا قانون دی چې چرته ضرورت ذاتی د ضرورت ذاتی سره به دوامي ذاتی وي او چرته چې دوامي ذاتی وي نو د دوامي ذاتی سره به دوامي وصفي وي. دا غټ قانون دی. دا مشروط عامه چې په معنا ول سره والی ضرورت بشرط الوصف والی دا عامله د ضروري نه. الضروريه کې ضرورت ذاتی دي او د دائمه نه دائمه کې دوامي ذاتی دي. دا مشروط عامه بالمعنى الاول چې والی ضرورت بشرط الوصف دا عامله د ضروري او د دائمه نه من وجهنا په مخصوص وجه او مخصوص وجه درې ماده غواړي. په یو ماده به د اجتماع او دوه مادتې د اشتراک یعنی ده مفادات من التوخو. د مشروط عامه بالمعنى الاول مفاد ضرورت بشرط الوصف. د ضروري مطلقه مفاد ضرورت ذاتی دي او د دائمي مطلقه مفاد دوامي ذاتی دي او قانون ملته مخو چې چرته ضرورت ذاتی دغه ځای کې به سره دوامي ذاتی وي او چرته چې دوامي ذاتی دا غي سره به دوامي وصفي هم دوامي ذاتی په غیر دوامي وصفي نه راځي. وست مشروط عامه بالمعنى الاول اخلي ضروري مطلقه ده دائمي مطلقه ته ندي کې عموم خصوص وجه دي. عموم خصوص وجه درې ماده غواړي. یو ماده بدشي چې په هغه کې به هم مشروط عامه بالمعنى الاول متحقق کوي هم ضروري متحقق کوي هم دائمه متحقق کوي. درې واړه به جمع کیږي درې واړه کلی به صحیح کیږي. په کوم ځای کې لکه په مثل قولنا كل انسان حيوان بالضروره دا ماده د ضرورت ذاتی ده. دا انسان موضوع ده او حیوان محمول دی. دا محمول د ذاتیات د موضوع نه دی. محمول چې د ذاتیات د موضوع نه دا ماده د ضرورت ذاتی ده. دې کې ضروري مطلق هم صادق کیږي لکه دې کې ضرورت ذاتی دی او د هر ضرورت ذاتی سره ضرورت وسیم ضرورت بشرط الوصف او دوام بشرط الوصف سره وي. نه پدې ځکه چې د ماده د ضرورت ذاتی ده نو ضرورت ذاتی پکې موجود دي او دا قانون د چټه چې ضرورت ذاتی نه په اقل کې به دوام ذاتی وي. چې ضرورت ذاتی شو ضرورت مطلقه پکې صادق شو په انسان په حیوان. د ضرورت ذاتی سره دوام ذاتی هم
دائمه مطلقه پکې صادقه او دا ماده د ضرورت ذاتی ده د هر ضرورت ذاتی سره ضرورت په شرط الوصف مشروط عامه بالمعنى الاول پکې صادقه کنه درې واړه کړي دلته کې صادقي چې هر یو صادقه جوړه به څنګه كل انسان حیوان بالضروره لکه كل انسان حیوان بالضروره دی وي دا بالضرورت لیکي خو دا ضروري مطلقه شو لکه چې ثبوت ته محمول چې حیوانیت ته انسان ته ضروري دی او نفس ذات ته انسان ته اوس دائمه چې پکې جوړه چې ځکه چې چرته چې ضرورت ذاتي وي هلته کې به دوام ذاتي ته لرې کېږي نه دا ثبوت ته محمول به موضوع ته دائم لا ته موضوع د دائمه چې پکې جوړه دائمه مطلقه ده چې به جوړه کړي دا بې ضروره به ته لرې کړي بیا به دائما کېږي داسې به چې کل انسان حیوان دائما معنا به شي دا ثبوت ته محمول د نفس ذات ته موضوع سره دائم دی چرته چې افراد د انساني ثبوت ته حیوانیت سره دائم دی نه منفک دا دائمه مطلقه شو او قانون داو چې چرته ضرورت ذاتی هغه سره به ضرورت وسیم او دوام وسیم سره او دا ماده ضرورت ذاتی ده هر ضرورت ذاتی سره ضرورت بشرط الوصف چې دا ضرورت بشرط الوصف اخلي په شرط وصف عنواني سره نو په دې کې به صادقيږي مشروط عامه بالمعنى الاولا د دې کې مشروط عامه بالمعنى الاول ته جوړه نه داسې بوي چې كل انسان حیوان ما دام الانسان انسانا دا اوس کومه کله چې مشروط عامه بالمعنى الاول ضرورت بشرط الوصف دا هغه ماده شو چې ماده د اجتماع شو ضروري مطلقه او مشروط عامه بالمعنى الاول او دائما دا درې واړه پکې صادق وصدقه دونهما او صادقيږي مشروط عامه بالمعنى الاول دونهما ندعو الدوار ما دا اشتراکی خیل طرفه د مشروط عامه بالمعنى الاول نه ضروري مطلقه او دائمي مطلقه چې ماده وي پای کې به مشروط عامه بالمعنى الاول صادقي موجوده وي او ضروري مطلقه او دائمه مطلقه باندې لکه ماده به ماده د ضرورت ذاتی او دوام ذاتی باندې نو صادقي مشروط عامه بالمعنى الاول دونهما غیر د ضروري مطلقه او دائمي مطلقه هغه په کوم ځای کې مثل قولنا ومثل الذي قول زمن کی كل كاتب حيوان بالضرورة او دائما كل كاتب حيوان بالضرورة لو اسمه مشروطة بالمعنى الاول ساذبة موجودة لبديك او دائما مطلقة الضرورية مطلقة پکې نه صادق دې کې دوه سره ماده د اشتراک كل كاتب حيوان بالضرورة موضوع دلته کې کاتب دی او محمول پکې حیوان دی او کتابت وصف عنوانی دی وصف عنوانی افراد زید عمر بکر دی دغه کاتب افراد خود به خود افراد د انسان او دغه زید عمر بکر ته چې ثبوت ته حیوانیت ضروری دی دا به شرط الوصف دا افراد د کاتب چې زید عمر بکر دی که په شرط کتابت سره واخلي نو ثبوت ته حیوانیت ورته ضروری دی ثبوت ته حیوانیت ځکه دا افراد د انسان دی ماده د ضرورت ذاتی ده وصدقه دونهما في مثل قولنا كل كاتب حيوان بالضروره نو په دې ځای کې دا ماده د ضرورت ذاتی ده او ماده د ضرورت وسیم ده
ولې چېرته چې ضرورت ذاتي هلته کې به ضرورت په شرط الوصف هم د دې حیوان ثبوت افراد د انسان افراد د کاتب خصوص د امر بکر دغه افراد د انسان او دغه افراد د حیوانیت ثبوت د دې ذات ته ضروري دي او چېرته چې ضرورت ذاتي نو ضرورت وصفي به ورسره هم نو په دې ځای کې ضرورت ذاتي هم شته او ضرورت وصفي هم شته نو ضروري مشروطه عامه بالمعنى الاول او دائمه ضروري مطلقه صادقي دا دواړه صادقي مشروطه عامه بالمعنى الاول او بلا ضروري مطلقه دا صادق خو دائما نه صادقه دائما نه جدا ولی لکه دا افراد د کاتبو زید امر بکر دي کدی کتابت کوي او کنه کوي ثبوت ته حیوانیت ته ضروري دي لکه دا حیوان د دې د ذاتیاتو نه دي د ذاتیات انفکاک د ذات نه ناروا دي دا افراد د کاتب کتابت کوي کنه کوي ثبوت ته حیوانیت ته ضروري دي د دې کې ضروري مطلقه صادقه شو دا د ضرورت هغه ته اشاره شو لیکن دا افراد د کاتب زید امر بکر دي تر څو چې دې کې دا وصف موجود دي نو ثبوت ته حیوانیت ته ضروري دي ځکه که دا وصف پکې نه موجود نو ثبوت ته حیوانیت دي ته ضروري نو که دا وصف پکې موجود دي نو ثبوت ته حیوانیت ته ضروري دي نو دې کې دا دوه قضیې صادقې شي ضروري مطلقه مشروطه عامه بالمعنى الاول لكن دائما نه صادقېږي ولې ځکه په دې ذات د کاتب کې چې زید امر بکر دي کتابت دائم نه دی دا وصف مفارق دی په دې افرادو کې کله دا کتابتي او کله نه دائما نه صادقېږي ځکه دائما کې څه قانون دی ثبوت ته محمول موضوع ته دائمي ذات ته موضوع ته دائمي ثبوت ته حیوانیت دی کاتب ته افراد د کاتب ته په زمانه د کتابت کې شته او اسی نشته ولې لکه دا وصف مفارقه دی بعضې وخت کې دا کتابت د دې سره او بعضې وخت کې دا کتابت نه چې کله نو ضرورت د شرط الوصف دی مشروطه عامه بالمعنى الاول صادق او چېرته چې دا افراد موجود دي د ثبوت ته حیوانیت ته ضروري دی خو دایم نه دی لکه دا وصف دایم نه دی بضرورت او دائما نو چېرته چې دا افراد د کاتب موجود دي چېرته چې دا افراد د کاتب موجود دي او کتابت پکې ثبوت ته حیوانیت ورته دائم دی دوام دا معنا ده که دې کې کتابت دی او کني او حیوانیت خو دې نه لري کېږي نو ضروري مطلقه صادقي او دائما صادقي خو مشروطه عامه بالمعنى الاول دې کې نه ده صادق هغه کومه ده ضرورت بشرط الوصف او دې کې ضرورت بشرط الوصف نشته ولې لکه دا افراد د کاتب چې زید امر بکر دي چې کتابت پکې ثبوت ته حیوانیت پکې لیکن شرط نه لري کنه لکه په انتفاع د شرط سره خو انتفاع د مشروط راځي بیا دا کتابت چې د لري کې دا وخت کې ثبوت ته حیوانیت نه منفک کېږي لکه د دې افراد لپاره حیوانیت ذاتي دی دې کې ضرورت په شرط الوصف نه راځي دې کې ضرورت صادقه ده او دائما هم صادقه ده خو مشروطه عامه بالمعنى الاول پکې نه ده صادقه نو دا ماده ابتلاکي ده د طرفه د مشروطه عامه بالمعنى الاول نه ضروري مطلقه او دائمي مطلقه په دې ماده کې څه صادقي دي په دې مثال کې دوه قضیې
یو ضروریه مطلقه او بل دائمه مطلقه. خو مشروطه عامه بالمعنى الاول نه صادق کیږي، هلته کې ضرورت لره وصف دی، وصف لره دخل په ثبوت ضروري کې شرط او په وجود د شرط سره بیا وجود د مشروط ضروري او په انتفاع د شرط سره بیا انتفاع د مشروط. دا د نفي معنا نه صحیح کیږي. ولې په دې افراد د کاتب کې زید امر بکر چې کتابت وي نو په شرط کتابت سره او ثبوت د حیوانیت نه دی ضروري. ولی لکه دا حیوانیت دې ته ثابت دی بیره دی شرط. که دغه افراد د کاتب زید امر بکر دي که کتابت پکې وي نو هم ثبوت د حیوانیت ته ضروري دی، او که دا کتابت د دین منتفي شي نو هم ثبوت د حیوانیت ته ضروري دی، ځکه دا د افرادو د ذاتیاتو نه دی. نو دې کې ضرورت به شرط الوصف نه جوړېږي. تامه بالمعنى الاول نو دا ماده اشتراکي ده د طرفه لچانه دا ضروری مطلق اور دائمی مطلق له طرف نه ماده د افتراق ته مشروطه عامه بالمعنى الاول دي کې ضروری مطلق او دائمه مطلقه صادقيږي، او مشروطه عامه بالمعنى الاول نه صادق. ولی هغه کې وصف لره دخل په ثبوت ضروري کی شرط دي او په انتفاع شرط سره جا انتفاع مشروط راځي. اوس په کل کاتب حیوانون کې محمول حیوان دی او ثابته افراد د کاتب او عنوانی کتابت دی، او دا کتابت شرط ثبوت حیوانیت نه دی. ولیکن کتابت په دې افراد کې شرط ثبوت حیوانیت دی. دا افراد کې کتابت نه نه بیا به ثبوت حیوانیت نه، او کله کله په دې افراد کې دا وصف مفارق دی، کتابت نه او حیوانیت ته ثابت. په دې خبره پوه شوئ کنه؟ نو دا ماده اشتراکي شو له چاره طرف د ضروري او د دائمي له طرف نه ماده د اشتراکي شو مشروطه عامه بالمعنى الاول. په دې ځای کې په دې ماده کې مشروطه عامه نه صادقي، ضروري مطلقه صادقي، دائمه مطلقه صادقي. ولی لکه موضوع کاتب دی او محمول حیوان دی، او حکم پکې ثبوت الحیوانیت لافراد الکاتب، او افراد د کاتب خذ کوشي افراد د انسان زید عمر بکر، او د زید عمر بکر دا حیوان چې والی ذاتی دی، ثبوت ذاتیات ذات ته ضروری دی. د دې کې ضروري مطلقه صادقي، او د هر ضرورت ذاتی سره دوامي ذاتی نو دائمه مطلقه صادقي، او مشروطه عامه بالمعنى الاول په دې کې نه صادقي. ولی دا چې وصف لره دخلي په ثبوت ضروري کی، دا وصف شرط ثبوت ضروري، بیا په انتفاع شرط سره انتفاع مشروط راځي. او دا کتابت د دې افراد د لپاره وصف مفارق دی. کله کله افراد د کاتب وی زید امر بکر کتابت پکې نه، چې کله کتابت نه او دا کتابت من شرط ثبوت ضروري وو، نو د حیوانیت ثبوت په افراد د کاتب ته په شرط کتابت سره. نو کله د افراد د کاتب نه چې د امر بکر د کتابت لري شي، نو بیا به ګونې ثبوت حیوانیت نه ضروري، ثبوت حیوانیت خو دې تعصیم ضروري. کذا دي د دقه دي چې مثل قولنا چې كل کاتب حیوان بالضروره او دائما دقه دي کې صادقيږي ضروري مطلقه او دائمه مطلقه، او مشروطه عامه بالمعنى الاول نه صادقي. د كل کاتب حیوان بالضروره ویل شي دا به ضروري مطلقه شي، كل کاتب حیوان دائما ویل شي دا به دائمه مطلقه شي. خو مشروطه عامه بالمعنى الاول نه صادقي، هغه چې صادقول څنګه بری دا به وي چې كل کاتب حیوان بالضروره بشرط كونه كاتبا، كل كاتب زید عمر بکر بشرط كونه كاتبا حیوان. لکه دا کتابت لري شو نو بیا خو به دا حیوانون د تنه ثابت دي، بیا هم ثابت دي. دې کې مشروطه عامه بالمعنى الاول نه دی. لکه هي چې دا وصف شرط ثبوتي ضروري وي، او په انتفاع شرط سره انتفاع مشروط راځي. نو که د افراد د کاتب نه کتابت لري شي، بیا به ثبوت حیوانیت نه ضروري، هغه وخت کې ضروري دی. دا احتیاط دا ماده اشتراکي شو له طرفه د دائمي مطلقه، د ضروري مطلقه او د دائمي مطلقه نه مشروطه عامه بالمعنى الاول.
ماده اشتراکي د دې طرف نه خي وصدقها دونهما وصدقها او صادقيږي مشروط عامه بالمعنى الاول دونهما غیر ضروري مطلقه او دائمي مطلقه په یو ځای کې ماده اشتراکي او څنګه چې مشروط عامه بالمعنى الاول بصادقه او ضروري مطلقه او دائمه مطلقه بني ولې ځکه دا ماده به ماده د ضرورت په شرط الوصفي او ماده د ضرورت ذاتي او دوامي ذاتي بني مثال في المثال المذكور في المتن هغه مثال چې ذکر شوی په متن کې او مثال مذکوره په متن کې څو هغه د مشروط عامه بالمعنى الاول مثال كل كاتب متحرك الاصابع ما دام كاتبا بالضرورة كل كاتب متحرك الاصابع ما دام كاتبا بالضرورة داخل هذا جهت بالضرورة كل كاتب هر فرد افراد كاتبنا متحرك الاصابع وما دام كاتبا ترسوچ كاتب موضوع دلته کې کاتب دی او افراد د کاتب زید امر بکړي او سپینوانی کتابت او دغه افراد چې زید امر بکړي ترڅو چې دې کې کتابت دي ثبوت د متحرک الاصابع ورته ضروري دي او دغه وصف چې کتابت دې په دې افرادو کې شرط ثبوتي ضروري دي چې په دې افرادو د کاتب کې کتابت دي نو تحرک الاصابع ضروري دي په دا وصف کې منتفي شي لا شرط کتابت تللی شي بیا ثبوت تحرک الاصابع ورته نه دي ضروري دغه ضرورت د شرط الوصف دی نو په دغه مثال مذکوره کې مشروط عامه بالمعنى الاول صادقي دي ځکه دې کې ضرورت د شرط الوصف شته او ضروري مطلقه دائمه مطلقه نه صادقي ولې ځکه چې ثبوت د تحرک الاصابع افراد د کاتب په مرتبه د نفس ذات کې نه ضروري دی او نه دائم دی یو وخت به افراد د کاتبي د امر وکړي او کتابت په پکې نه په خبره پوه شو لکه دې کې دا تحرک د اصحابي وطن ثابت دي ولې لکه دا خو د ذات د افراد سره ضروري دی او نه دائم دی لکه دا وصف دائم نه دی دا ثبوت خو به شرط الوصف دی ها چې دا وصف لري کی ذات د افراد خو زید امر بکړ دی نفس ذات ته دې کتابت نه دا ثبوت نه ضروري دی ولای دا ماده کې مشروط عامه بالمعنى الاول صادقي او ضروري مطلقه او دائمه مطلقه نه صادقي دي چې په ضروري مطلقه کې ضرورت ذاتي او په دائمه مطلقه کې دوام ذاتي او دلته کې نه ضرورت ذاتي شته او دوام ذاتي دا کوم ضرورت په شرط الوصف دی دا وصف چې دا دائم نه دی دا کتابت کله وی کله نه وصف مفارق دی په دې مثال د متن کې مشروط عامه بالمعنى الاول صادقي ضرورت په شرط الوصف او ضروري نه صادقي ځکه ضرورت ذاتي دائما نه صادقي ځکه چې دوام ذاتي او دا ماده نه د ضرورت ذاتي نه د دوام ذاتي ده د ضرورت په شرط الوصف ماده ده واما بالمعنى الثاني ثاني ته وسواخله دما د مشروط عامه معنى ثاني و او معنى ثاني د مشروط عامه سوا ضرورت ما دام الوصف او ضرورت ما دام الوصف څه ته وي چې دا ثبوت د محمول موضوع ته په جميع اوقاتو د وصف کې بیا د وصف له دخل ضروري په ثبوت کې یو کني دا وصف چې دی شرط ثبوت نه ولیکن دا محمول دی موضوع ته په جميع اوقاتو کې ثابت په جميع اوقاتو د وصف خو د وصف له دخل په ثبوت کې نه دا وصف د دې موضوع نه لري نه دائم دی خو دا ثبوت ته محمول دی موضوع ته
په جميع اوقاتو د وصف کې دی خو شرط نه دی لکه په انتفاع د شرط سره انتفاع د مشروط راځي او د په انتفاع سره انتفاع د حکم نه راځي نو دې ته مشروط عامه بالمعنى الثاني وي ضرورت په جميع اوقاتو د وصف کې وي خو شرط د ثبوت او د سلب نه وي دا مشروط عامه چې په معنی ثاني سره والی د دې نسبت ته قضایا او سره سره هغه نسبت بیانې اما بالمعنى الثاني هر چې مشروط عامه بالمعنى الثاني فهو اعم من الضروريه دا عامل للضروريين مطلقا فهم خصوص مطلق دا مشروط عامه بالمعنى الثاني چې واخلي ضرورت په جميع اوقات الوصف او د دې نسبت د ضروري سره کوي ضروري نه مراد ضروري مطلقه ده ثبوت د محمول نفس ذات موضوع ته ضروري دا ضروري مطلقه ده او دا راځي په ماده د ضرورت ذاتي کې موضوع ذاتي او محمول ذاتي او د دې مشروط عامه بالمعنى الثاني نسبت د دې ضروري مطلقه سره والی دا د عموم خصوص مطلق عموم خصوص مطلق کې یو خاص مطلق او بل عام مطلق دا خاص مطلق د طرف نه ماده اجتماعي موجب کلیه صادق او دا عام مطلق د طرف نه ماده اشتراک او صالح جزئیه صادق او دا ضروري مطلقه چې دا خاصه مطلقه ده او مشروط عامه بالمعنى الثاني عام مطلقه نو چلته چې ضروري مطلقه صادق شي نو مشروط عامه بالمعنى الثاني به سره صادقي اكي ضرورت في جميع اوقات الوصف او دې کې ضرورت ذاتي ده نو چلته چې ضرورت ذاتي راشي دې کې به ضرورت وسبي او ضرورت في جميع اوقات الوصف به سره دا تنجي داکي او دانه د ضرورت چې چرته ضرورت په جميع اوقات الوصف نو ضرورت دې ذاتي اخو ضرورت ذات سره ضروري نه دي نو اوس به درسي مثال خي چې په کومه ماده کې ضروري مطلقه صادقي ناګي سره به مشروط عامه بالمعنى الثاني صادقي او درسي ماده بیا خي چې مشروط عامه بالمعنى الثاني به صادقي ضروري مطلقه به سره نه صادقه دا به جدا شي لکه مثال کې اوس کوي هر چې د مشروط عامه بالمعنى الثاني نه دا عامل للضروري نه مطلقا فهم خصوص مطلق الضروري خاصه مطلق چرته چې ضروري صادق شي متحقق شي په دغه مثال کې به سره مشروط عامه بالمعنى الثاني موجودي ولكن دا مشروط عامه بالمعنى الثاني په یو مثال کې متحقق کوي او ضروري مطلقه به سره نه وسط مثالونه خي لانه كلما ثبت الضروره في جميع اوقات الذات دا ضرورت في جميع اوقات الذات مفاد د چاري د ضروري مطلقه ثبوت محمول نفس ذات موضوع ضروري دي ضرورت في جميع اوقات الذات و دا مفاد د ضروري مطلقه نه بل کوم ضروري مطلقه کې ثبوت محمول ضروري لنفس ذات قطع نظر لهذا اوصاف نو چرته چې ثابت شي ضرورت په جميع اوقات الذات ثبت في جميع اوقات الوصف ضرورت ذاتي نه ضرورت وصفي جدا کېږي او مشروطه ضروري مطلقه کې ضرورت ذاتي دي او په مشروطه عامه بالمعنى الثاني کې ضرورت في جميع اوقات الوصف او چرته چې ضرورت ذاتي راشي ثبوت محمول نفس ذات موضوع ضروري شي لکه دا مفاد ضروري مطلقه ضرورت في جميع اوقات الوصف متني جدا کی او دا مفاد د چارې د مشروط عامه بالمعنى الثاني لکه زه استاد مثال خیم دی چې چرته ضرورت ذاتي نه ضرورت في جميع اوقات الوصف به سره لکه په ذات او په ذاتياتو کې ضرورت ذاتي لکه هو كل انسان حيوان
انسان موضوع او حیوان محمول دی او د انسان افراد زید امر بکر وسلمانی دا انسانیت دی دا اوس ماده د ضرورت ذاتی ده او دې کې ضرورت فی جميع اوقات ذات دی چرته چې ذات د انسان چې زید امر بکر دی موجودی ثبوت حیوانیت و ته ضروری دی دې کې ضرورت فی جميع اوقات ذات او دا قانون دی چې چرته ضرورت فی جميع اوقات ذات نه ضرورت فی جميع اوقات الوصف وي ان دغه افراد د انسان چې زید امر بکر دی چې ته موصوف به وصف الانسانیت والی په هر وخت کې چې دی موصوف به وصف الانسانیت اخر ثبوت حیوانیت او بیا هم ضروری دی دا ضروریه مطلقه خاصه مطلقه نه مشروطه عامه بالمعنى الثاني عامه مطلقه دا خاص مطلق تر عام مطلق موجودی دی نو په دې معنی کې هم ضروریه مطلقه صادقی یا مشروطه عامه بالمعنى الثاني صادقی ته ویل شي کله دا چې وي بضرورت كل انسان حیوان دا ضروریه مطلقه شو اوس مشروطه عامه بالمعنى الثاني جوړوي چې ضرورت په جميع اوقات الوصف یا به څنګه جوړای دا څه وایي چې كل انسان حیوان ما دام الانسان انساننا كل انسان حیوان بالضروره بمخکې كل انسان حیوان دا ضروریه مطلقه بس مشروطه عامه بالمعنى الثاني خو ضرورت في جميع اوقات الوصف ابد څنګه جوړای دسه پدا کلی چې بالضرورت كل انسان حيوان ما دام الانسان انسانا ما دام ذات الانسان انسانا دا اوس مشروطه عامه بالمعنى الثاني خو من غیر عکس بغیر دا عکس څنګه یو ځکه به ضرورت في جميع اوقات الوصف او ضرورت ذاتی بني ضرورت في جميع اوقات الوصف بني او ضرورت ذاتی بني لکه څنګه وای كل كاتب متحرك الاصابع ما دام كاتبا دي افراد د کاتب ثبوت تحرك الاصابع ضروری دي په جميع اوقات الوصف یعنی په دې افراد د کاتب کې ترڅو پورې په هر وخت کې چې دې کې کتابت دا افراد د کاتبي او کتابت کوي د په جميع اوقات د کتابت دې ته تحرک تاسو ضروري دا ولې دغه ځای کې ضروري مطلقاً لا صادقه او مشروطه عامه بالمعنى الثاني صادقه لکه ته چې کل کاتب متحرک الاصابع وای ذات کاتب خو زید امر بکر دې د ثبوت تحرک د اصابع او نفس ذات ته نه دي ضروري ولیکن نفس ذات ته تحرک د اصابع ضروري دی نو کوم شی چې د نفس ذات سره جدا کیږي نه نو چېرته چې افراد د انسان نه په هر وخت کې به ګوتې خوځېدي او زمونږ ګوتې خو نه خوځي دا ګوتې خوځېدل دې ته په اوقاتو د وصف کتابت نو کله چې په کوم وخت کې کتابت کوي تحرک تاسو بیا ضروري خو نفس ذات نه دی ضروري او په جميع اوقات د وصف کې ضروري دي چرته چې افراد د انسان کتابت کوي تحرک تاسو بیا ضروري دي یا ګوتې خوځي د قبيله ګوتو خزاول نه کتابت ممکن دی نو په دې ماده کې چې وایي چې کل کاتب متحرک الاصابع ما دام دا غو ماده کاتبانه غوښتنوانی په دې ماده کې مشروطه عامه بالمعنى الثاني صادقی دي ولی ځکه چې ضرورت په شرط الوصف دی او چرته چې ضرورت په شرط الوصف یې ضرورت په جميع اوقات الوصف سره ضرورت ما دام الوصف سره دا ماده د صدق او د تحقق د مشروطه عامه بالمعنى الاولم ده د مشروطه عامه بالمعنى الثاني ده او د ضرورت ذاتی ماده نه ده ولی که ثبوت تعارف د اصحاب او نفس ذات کاتب ته نه ضروري ځکه ذات کاتب افراد د انسان دي
زید امر بکئی او زید امر بکرتا تحرک دا اصابعو په وخت کې ضروري دي په وخت کتابت کې نفس ذات ته نه دی ضروري که نفس ذات ته ضروري وي نو د دې زید امر بکر نه به دا تحرک دا اصابع بالکل نه کېدای په دې ماده کې چې ما مثال جوړ کړ کل کاتب متحرک الاصابع لیکن مشروطه عامه بالمعنى الثاني متحققه ده او مشروطه ضروريه مطلقه نه ده دائما مطلقه نه صادق ضروريه مطلقه نه صادق دې کې تویل شي كل كاتب متحرك الاصابع ما دام كاتبا بالضروره خدا نه شي ویلي ضروريه مطلقه پکې نه صادق کی چې توجه ضرورت كل كاتب متحرك الاصابع تحرك الاصابع ضروري لذات الكاتب دا نشي ومن الدائمه او دا مشروط عامه بالمعنى الثاني چې واخلي اوس نسبت الدائمي سره وي دائمي مراد دائمه مطلقه ده یعنی کہ ثبوت د محمول ذات د موضوع سره دائمي همیشه دې مشروط عامه بالمعنى الثاني نسبت له دائمي سره والی په دائمه کې دوامي ذاتي دي او په دې مشروط عامه کې بالمعنى الثاني کې ضرورت فی جميع اوقات الوصف ضرورت فی جميع اوقات الوصف دا د دې مفاد دي او دائمي مفاد سره دوام د ثبوت محمول ذات د موضوع دوامي ذاتي الذي مشروط عامه بالمعنى الثاني نسبت لدائمي مطلقي سروالي نسبت مخصوص من وجه بها او مخصوص من وجه دري ماده غواري یو ماده د اجتماع ادوار او پکې جمعي او دو مادتين د اختلاف د جانبين وشي جوړي مشروط عامه بالمعنى الثاني ضرورت في جميع اوقات الوصف دائمي ته چې نسبتو کې چې ضرورت دوامي ذاتي دي او مخصوص من وجه ولي ماده الاجتماع خي لتصادقهما في ماده الضروره المطلقه دا دواړه صادقي په ماده د ضرورت مطلقه کې د ضرورت مطلقه نه مراد ضرورت ذاتي دي چې په کوم ځای کې ضرورت ذاتي وي ضرورت ذاتي خو په ضروري مطلقه کې نه په دې ماده د ضروري مطلقه کې مشروط عامه بالمعنى الثاني صادقي او دائما صادق دا کله کې جمع کیږي ماده د ضرورت ذاتي کته لیکل ده لکه انسان حیوان چې موضوع انسان کې او حیوان محمول کې دا ماده د ذات او ذاتيات ده ثبوت ذاتيات او نفس ذات ته موضوع ته ضروري ثبوت حیوانیت نفس ذات انسان ته ضروري دا ماده د ضرورت ذاتي ده او دې کې ضروري مطلقه صادق دي په دغه ځای کې دائما صادق دي اي کې دوامي ذاتي او مشروط عامه بالمعنى الثاني صادق دي اگر ضرورت في جميع اوقات الوصف کدا قانون دي چې چت ضرورت ذاتي دا مفاد ضروري مطلق الته کې به دوامي ذاتي دا مفاد دائمي مطلق او چلته چې دوامي ذاتي الته کې به دوام او ضرورت في جميع اوقات الوصف دا مفاد مشروط عامه بالمعنى الثاني دا درې واړه به جمع شي لکه دلته کې وای كل انسان حیوان دې کې ضروري مطلق هم صادق دي چې دا څه وای كل انسان حیوان دي ضروري دا ضروري مطلق شو په جهات ته خبره بدلو او کله دې ضروري په ځای باندې دائما کې خو نشي كل حیوان انسان حیوان دائما بیا دا دائما مطلق شو اوس کله دې سره د وخت خبره وکړه دا ضرورت په جميع اوقاتو د وصف کې کا نو مشروط عامه بالمعنى الثاني بشنابه زیاده شي جوړای چې كل انسان حیوان
ما دام الانسان انساننا كل انسان حيوان بالضروره ما دام الانسان انساننا وجميع اوقاتك كافراد الانسان ته انسانيت ثابت د ثبوت د حیوانیت ته ضروری دی دا مشروطه عامه بالمعنى الثاني شو د دې نسبت واخی دائمی ته عموم خصوصین وجری لا ماده د اجتماع شو په ماده د ضرورت ذاتی کې په ماده د ضرورت ذاتی مطلقه کې ماده د ضرورت ذاتی مطلقه کې کامل ضرورت وصلا دو ماده د براق د جانبین وصدق الدائمه او صادقی بدائمه دائمه کې دوام ذاتی دی ثبوت محمول د ذات د موضوع سره دایمي دوام د ذات او دائمه مصادقی دی او مشروط عامه بالمعنى الثاني ابن صادقی دی کی ضرورت فی جميع اوقات الوسط دائمه مصادقی بدونها دې مشروط عامه بالمعنى الثاني في مالة الدائمة المطلقة وماده د هغه دائمي مطلقه کې الخاليه عن الضروره خالي للضرورت مثال توضح یو ځکه دوام شته او ضروري نه دی لکه هو كل فلك متحرك دائما هر فلک متحرک دی دائما دې کې موضوع فلک دی محمول پکې تحرک او نسبت پکې ثبوت التحرك للفلك دی او دا ثبوت التحرك فلک دا دائم دی او دا دوام خالی دی ضرورت دي کې ضرورت نشته ولی لکه کوم شي چې ضروري نه هغه ممکن انفکاک د حرکت فلک نه ممکن دی او ضرورت کې خو بیا عدم جواز الانفکاک دلته کې عدم جواز الانفکاک نه دی انفکاک رواري دا ثبوت حرکت فلک دائم دی و ضروری نه دی انفکاک رواري فلک دی حرکت کې نه ځه روار دا دوام خالی عن الضرورت اوس په دې ځای کې دوام ذاتی نشته او چرته چې دوام ذاتی نه دلته کې ضرورت ذاتی هم نه او چرته چې ضرورت ذاتی نه نه کې دوام وصفي هم نه دې کې دوام بشرط الوصف دوام في جميع اوقات الوصف هم نه دا ماده دوام ده او خالی دي ضرورت دې کې ضرورت نشته نه ضرورت ذاتی شته او نه ضرورت وصفي شته او نه ضرورت في جميع اوقات الوصف شته نو په دې مثال کې دائما مطلقه صادقی لکه دوام پکې شته چې ته وایي كل فلك متحرك دائما ومشروطه عامه بالمعنى الثاني نه صادقی یعنی چې دوام هغه کې ضرورت في جميع اوقات الوصف او دلته کې ضرورت في جميع اوقات الوصف نشته ولی لکه ضرورت في جميع اوقات الذات نشته چې ضرورت في جميع اوقات الذات نه دلته کې ضرورت في جميع اوقات الوصف هم نه دا یو بل سره تړلي دي دغه دې کې دائمه مطلقه صادقی او مشروطه عامه بالمعنى الثاني نه صادق لکه دې کې دوام بشرط الوصف شته او دوام ضروری نه دی او ضرورت في جميع اوقات الوصف نشته ولی لکه دې کې ضرورت في جميع اوقات الذات نشته ضرورت في جميع اوقات الوصف به څنګه راشي وصدق الدائمه بدونها او صادقی دائمه غیر د مشروط عامی بالمعنى الثاني دا ماده استراکی خی د طرف د دائمی مطلقین مشروط عامی بالمعنى الثاني دائمه بویه مشروط عامه بالمعنى الثاني بني صادقی دائمه بدونها إمالة الدوام المطلقة الخالية يعني ضرورة وسرادة وصدقها عموم خصوصين وجه کې خطي درې مالی کړي اوس ماده اشتراکي خي
د طرفه د مشروط عامه بالمعنى الثاني نه چاته دایمي مشروط عامه بالمعنى الثاني به صادقي ضرورت في جميع اوقات الوصف بوي او دوام ذاتی به پکې دي نو په دغه ځای کې به مشروط عامه بالمعنى الثاني صادق شي بیر دایمي مطلق اپ کوم ځای کې تكون الضرورة فهذا ذلك فيه ضرورة في جميع أوقات الوصف إذا ثبوت محمول موضوع ضروري في جميع أوقات الوصف أو لا يكون دوام أو نفي دوام في جميع أوقات الذات في جميع أوقات الذات الضرورة في جميع أوقات الوصف فيه في جميع أوقات الوصف او دوام په جميع اوقات د وصف کې نه لکه کزور مثال تیر شوی کل کاتب متحرک الاصابع هر کاتب متحرک الاصابع دغه دی کې د کاتب افراد څوک دي زید عمر بکر او سینمانی څوک دی کتابت په دې افراد کې په جميع اوقات د وصف کې چرته د افراد د کاتب زید عمر بکر او کتابت پکې د پرې جميع اوقات د وصف کې ثبوت د تحرک د اصابع او ضروري ضرورت في جميع اوقات الوصف لکه دې کې ضرورت في جميع اوقات الوصف او چرته چې ضرورت في جميع اوقات الوصف مالته کې دوام في جميع اوقات الوصف اوس په یو ځای کې ضرورت في جميع اوقات الوصف شته او دوام في جميع اوقات دوام سره نشته لکه كل كاتب متحرك الاصابع ما دام کاتب افراد زید عمر بکر او دا کتابت چې په دې کې موجودي په جميع اوقات الوصف في ثبوت تحرك الاصابع التزريزي ضرورت في جميع اوقات الوصف شته مشروط عامه بالمعنى الثاني صادق شو كما فاض موجود او دائما دغه کې نه صادق دی ولی دوام نشته تحرک د اصابع دائم نه لري ذات تکاتب سره ذات تکاتب خو افراد د انسان دي هغه په ټولو اوقاتو کې هغه کې کتابت نه او چې کله کتابت نه نو بیا تحرک د اصابع منفکی نماده د ضرورت په جميع اوقات الوصف ده او ماده دوام ذاتی نشته په دوام ذاتی کې ولا ثبوت د محمول د موضوع د ذات سره دایم د ذات سره خو تحرک د اصابع دایم نه دی کتابت دایم نه دی کنه د چا سره د افراد د انسان د کتابت دایم نشو د ثبوت د تحرک د اصابع سره دایم نشو کنه دا شرط ولا خلاص شو الرابعه والعرفيه العامه وایمه لا سام دي په بهم نسبتونه بیا سبب بیان کوه الرابعه والعرفيه العامه یا که بس کوي بس کې دا سم خلاصيږي دا که لګ لګ به وي خلاص بشي ها ها ايوه دو به وخت په نه لګي